اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روایتو کې شته دي کوم بهار میاشته ده، بهار میاشته کې آب نیسان په باره کې ځنه روایتونه راغلي دي څه پیغمبر طرف نه څه آب نیسان که چیر انسان جمع کی، آب نیسان که چیر انسان وچی کی نو ډیرو زیاتو بیماریونه هغه ته شفا میلویږي. هر قسم ته جسمانی بیماری وي، سار نه ونیسه خپو پورې مختلف قسم ته امراضو دپاره هغه کې شفا د پیغمبر اکرم یو حدیث کې مولا علی ته ایسه هر قسم ته بیماریونه شفا د آب نیسان کې. حتی دې حده پورې چې انسان که چیرې صاحب ولد نه کیږي، اولاد نه کیږي، اولاد مسئله حل کیدای شي. حتی داسې چا نرینه اولاد نه وي هغه ته خدای اولاد ورکوای شي. سر درد وي، غوښو وي، سترګو تکلیف وي، ډیرو بیماریو دپاره آب نیسان کې شفا موجوده ده. میاشت خیلی شي د نوروز نه 23 دن بعد څنګه تقریبا 14 اپریل نه شروع کیږي، یوه میاشته چلیږي. 14 اپریل نه ونیسه تا یوه میاشته چې کوم بارانونه کیږي دا باران اوبه پکار د انسان لوښو کې چې کې جمع کی. بیا دی باندې پکار د روایتو په مطابق ځنه آیتونه دي څنګه انسان ولولي څنګه کې سوره الحمد او یا وری سوره توحید ده او یا وری قل یا ایها الکافرون ده، قل اعوذ برب الفلق ده، قل اعوذ برب الناس ده، ان انزلنا ده، سوره اعلا ده، آیت الکرسی ده، اغه نه علاوه الله اکبر ده، اغه نه علاوه لا اله الا الله لا اله الا الله ده، اغه نه علاوه تشرکت کوم ذکر ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، دین علاوه صلوات ده. دا ټول پکور ده او یا وری په وی او دا وب باندې دام کی اغه نه بعد وب کېږدی استعمال کی ټول کول یا چې کای شي. اغه نه علاوه ایوی هفته کې یا چې کای شي مطلب دا سبې مخام په کار د انساني چې کی اوس کله منځ ټایم کې او که چې سترګو کې تکلیف سترګو کې یا چوای شي او بل څه بیماری وي هغه یا منګای شي. او دا روایتو په مطابق انتهایی شفا بخش اوبه دي. اکثرو ملکو کې اکثرو ځایو کې ډېر کسان دي باندې عمل کوي او دي په مطابق دا اوبه جمع کوي او بیا استملایي څه مختلفو امراضونه بیماریونه او ته شفا میلویدای شي انشاءالله. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.